الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه. قال الله تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما قابل قدر ډیرو غیرتمندو مسلمانانو، حاضرینو، سامعینو، د ربیع الاول میاشتا د څو جمعونه د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت متعلق تذکرہ شروع وا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش او پیدائش نہ بعد بیا د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د ورکوټوالی جون او زندگی. محترمو، په یو موقع باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تپوسو کې د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم ستاسو دا عربی، ستاسو دا جبا، ستاسو دا کلام دا ډیر فصیح او بلیغ دی، ډیر فصاحت سره خبرې کوي تاسو. د دې وجه څه ده؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایل چې زه ماشوم نو په ماشوموالي کې د عربو دستورو چې دا عربو خلکو با خپل بچی دا باندې ته لیږل د تربیت دپاره. نو د هغې بیا واقعه ذکر کړه. وی د هغې د وجې نه زما تربیت د ورکوټوالي دا په بانډه کې شوی دی.
نو د بانډي ژبې دا د هغه صحیح ثقافت او پخه ژبه او صحیح ژبه د هغې تکلم د هغې استعمال د خبرو دا صحیح. محترم کله چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پیدا شو، څو ورځې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور امینی بیبي ورته پی ورکړه. بیا د ابو لهب چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو د هغې وینځه چې بې آزاده کړې وه په زیري په خوشحالۍ کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پیدایش چې کله پیدا شو د دې زیری ورته ورکړ. نو ابو لهب چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو هغه دا وینځه دی آزاده کړې وه، دی غلامه وه. نو بیا دې وینځې ورته بیا څه وخته پورې پی ورکړي دي. بیا د بنو سعد دا د بانډي یو قبیله اوسېدله په دې کې. د دوی ترتیب به دا و د علاقې زنانه به راغونډې شوې او د مکه مکرمه د دې مثال د ښارو دې ته به رالې او د قریشو ماشومان بچي به یې بوتلل او په دې عرض باندې چې مونږ به دوی خصمانه وکړو، تربیت پې وکړو، خدمت پې وکړو، وبې پالو، دوی به راله څه معاوضه راکړي، دوی به راله څه پیسې راکړي. د دې دپاره به یې ماشومان بوتلل. د بنو سعد د علاقې د خلک دا غریبانانو خو بانډه وه. د قریشو خلکو به او د مکې مکرمې د خلکو به خپل بچي ورسره یې کړه او بو به یې تله په ماشوموالي. هلته به جون تیر کو نو خپله مورنۍ ژبه چې کم په بانډه کې په بانډو کې صحیح ژبه استعمالیږي چې څومره خاریته کېږي په ژبه کې ګډون او ملاوټ راځي د مختلفو ژبو. لکه مثلا موږ پښتانه یو د پښتو ژبه استعمالو، خو زموږ چې څومره خاریې ته خلک ځي، څومره دنیایي تعلیم سیوا کېږي، د هغې د وجې نه د خلکو په ژبه کې او په خبرو کې د اردو الفاظ دا ملاوټ کوي، راځي پکې، تر دې پورې د انګلیش الفاظ پکې ملاوټ کوي او راځي پکې. نو بغیر د ملاوټ ژبه دا په بانډو کې ملاویږي. او بل د قریشو بل سوچ داو چې د ماشوم په صفا ماحول کې تربیت وشي، جون تیر کی د ماشوم صحت برابري، صفا هوا صفا اوبو دا په بانډه کې ملاویږي. د خارجي هوا آب و هوا چې دا اکثر ګندی دی کې دوړي لوګي پکې شور شغرب پکې زیاتی. نو ماشوم د پاره د صفا ماحول ضرورتي، د صفا اوبو، صفا خوراک څښاک، کورنۍ خوراک ولا پکاري. نو په دا غرض باندې د قریشو خلکو به بچي بوتلل ورکول به او د بنو سعد خلکو به دا ماشومان بوتلل. حضرت حلیمه سعدیه دا د خپل خاون سره د بنو سعد نه راغلی وه، وسره د قبیلې نور زنانو خلک هم ورسري وو. حضرت حلیمه سعدیه فرمای چې مونږ د هغه طرفه راتلو، زمونږ سره یوه د سورلۍ لپاره یوه خره وه چې په هغې باندې خلک بوج موجم اچي، سامان په هغې تړي. یو را سره یو اوښه وه خو دواړه انتهایی کمزورې وې، اوښه هم کمزورې وه او خره چې وه دا هم کمزورې وه.
او زما سره په غیږ ماشوم و، د غیږ ماشوم هم انتهایی کمزوری و او د هغې غټه وجه دا وه چې زمونږ په علاقه باندې قحط راغلی و، د قحط په وجه باندې خوراک ډیر کم میلاوېده. وی زما بدن هم کمزوری و، په بدن کې مې د ماشوم دپاره د خوراک پیم نه و، کم به و. او یو غونډه شپه به زما د ماشوم بچي جړل د لوږې د لاسه. او چې کله د خپل کلي او علاقې نه راتلو مکې مکرمې ته، نو د خپل سورلی دا اوښه دا په وخلو وخلو را روانه کړې وه. د ټول نه وروسته مونږ په راتلو کې مونږ لږ وروسته راورسېدو، قافله زمونږ نه مخکې راله. قافلې د مکې مکرمې خلکو له زر زر وګرځېدله. کم خلکو چې مالدارو وسه کېده، ماشومان یې په غېږ واغستل او خبره یې ورسره وکړه. د جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم کور ته به چې څوک راله، آمینې بی بی به ورته فرمایل چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور بی بی وه. تپوس به وکړه دې خاون شته، د ماشوم پلار شته، څه کار کوي؟ ورته به وی د ماشوم یتیم دی، د ماشوم پلار نشته. نو چا چې دا ماشومان بوتلل، دوی به وی چې دا په خپله یتیم دی، مونږ له به څه راکړي. مونږ خو په دې غرض یو د ماشوم تربیت په وکړو، ماشوم به وساتو، نو مور پلار به راله څه راکړي، نو دا په خپله یتیم دی، مونږ له به څه راکړي. حالانکې د خلکو د دا پته نه وه چې دا یتیم نه بلکې دا در یتیم دی. محترمو، ټولو د بنو سعد د قبیلې ټولو خلکو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غېږ وانغسته. وی ځکه دا یتیم دی، غریبانان دي، دوی به څه راکوي، پلار یې نشته. نو حلیمه سعدیه فرمایي چې مام زم چې ورغلم او تپوس مې وکړو چې پلار یې نشته، یتیم دی ماشوم. وی زمان پې اول له اطمینان نه کو. وی چې کله را روانېدو ما ته ماشوم میلاو نه شو، ماشوم د بوتلو دپاره ما ته میلاو نه شو. ټولو ښځو ټولو زنانو ماشومان واغستل ځان سره بوتلو لپاره. و چې کله مونږ د تلو ټیم رانږدې شو، وی الله رب العزت زما پړه کې د ماشوم مینه پیدا کړه او پړه کې الله را واچول چې دا ماشوم واله دا ډېر قیمتي ماشوم دی، ډېر بابرکته ماشوم دی. وی ما د خپل خاوند ته ووی چې دا یوازې ځو تش تور لاس ځو، نو دا مناسب نه دی. دا ماشوم بچی به د الله د رضا لپاره ځان سره والو، دا چې کوم یتیم دی دا به د الله د رضا لپاره ځان سره والو، بو به ځو ادب پرورش وکړو. نو فرمایي دا خاوند دی ورته وایي چې زما هم دغسې خوښه ده، ډېره ښه ده، بو به ځو. وی چې کله ماشوم بچی مې را په غېږ که او ځان ته مې رالاند که، نو یا په بدن کې د خپل بچي دپاره د خوراک پی موجود نه و، یا دومره سیوا شو زما بچي هم موړ شو، او چې کوم بچي ما غېږې ته راواچو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شکل کې، دا ماشوم بچي هم ورسره موړ شو. وی ما خپل خاوند ته وی چې دا ماشوم ډېر بابرکت او ډېر بهترین ماشوم دی، دا ډېر برکت واله دی، د برکت خاوند دی، څه د خیر نه خالی نه دی. وی چې رالو خپلو سورلی له، نو سورلی مې تر و تازه وه. وی مونږ د اوښې نه پی راله شل، یا به پکې یو ګوټ نیم میلاوېده، یا دومره زیات شو وی چې مونږ مشکل ماړه شو پې او بیا هم رانه سیوا شو. وی مونږ په سورلی روان شو او تلو بنو سعد ته.
وی زما سره چې کومې قافله کې زنانه وي وی مونږ ته ډېر په حیرانتیا یې راته وي چې دا هغه سورلی ده تا چې په هغه طرفې راغلی وی مونږ ته وی چې آو و چې دا خو مونږ منو نه هغه خو داسې نه وه داسې صحتمنده نه وه دومره تکړه او برابر نه وه دا خو ډېره عجیبه ده په لار به چې تلو نورو څاروو ته به واښه نه میلاوېده وي زمونږ دا اوښه به چې کومې ته رسېدس واښه به ورته میلاوېده شینکې به ورته میلاوېده په لار به مړه وه د بره نه پې د وریځې سورې روانو چې کوم دی کې به نورو د وریځو سورې به راباندې په سر روانو دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم برکاتو بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بنو سعد ته ورسېده او دغه وخت پورې زندگی تېرېدله جناب نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم روایتو کې راځي چې 2 کالو شو نو حضرت حلیمه بی بی معشوم راوستو مکې مکرمې ته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور بی بی حضرت امینه هغې ته یې حواله کړ چې دا واله بچی دی د 2 کالو شو هغې ورته وایي چې داسې وکړه دا بوز لږې نورم ځان سره وساته چې نورم خبرې ترې زده کي جون هلته تیر کی صحتمند دي د باندې ماحول صفائی او دارنګې کورنۍ خوراکونه صفائی هلته به وخت تیر کی واپس یې راوسته چې راوسته دغه دوران کې حلیمه بی بی فرمایي زمونږ په علاقه باندې چې کله دا ماشوم بچی مونږ په لومبي ځل بوتلو زمونږ په علاقه باندې قحط و قات دا چې مو ورسو نو قات الله رب العزت ختم که وی زما مونږ به چې کوم څاروي سره ورلېږل د خلکو څاروي به واپس وږي راله زمونږ څاروو به خوراک کړی و او به ماړه راله بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپل رضاعي رونو سره سرولو د بدله بیزې به یې سرلې څاروي به یې سرل اکثر به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم رونو ته وی چې ما ځان سره بوځه زم سره ځم ورسره به روان شو په یوه ورځ باندې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر 4 کاله عمر دی دې دوران کې ماشوم ورورې په منډه منډه په هیبت باندې راغی خپلې مور حلیمې بیبي ته فرمایي ای مورې زمونږ رضاعي رور یو 2 کسان راله سپین لباس یې اچولی دی زمونږ ورور یې راسملو او سینې وله وسیرله سینې وله وسیرله او لګیا دي سینې نه وله سره وباسي نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم رضاعي مور حضرت حلیمه سعدیه هغه وایي چې زه ډېر هیبت واغستم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حالات لیدلی وو دا څوک د وخت غټ شخصیت دی برکات لیدلی وو د داسې کس دشمنان ډېري هسې نه چا ورته نقصان نی رسولی په منډه منډه ویرالم چې ومې کتل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم رنګ بدل شوی دی د یرې نه یو طرف ته ولاړ دی ما وی ځان د سینې ته راجوخ که رالنډ مې که وی ما ته بیا تپوس وکړو بچیا څه چل شوی و ما ته واقعه بیان کا و چې 2 کسان راله زه راسملولم ما له سینه وسیرله او د هغې نه بعد یې زما زړه رابار که او دی په لوښي راوړي پای کې دې ته غسل ورکو وینز پای کې روایتو کې راځي فرشتې راغلې وي او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه رابار که او دې ته په د واورې یا د واورې په اوبو باندې دې ته غسل ورکو دی یخ که معصیت د ګناه رجحان داتې ختم شو
دا معصیت چې دی دا ګرم دی، ګناه دې اثر ګرم دی، چې کله ډېر موړ شي که نه د ګناه کار د انسان نه کېږي. سړی چې اوږي که نه دې چې د غلی یو سیټ ته ملاستي. کم سړی چې په جیب په خېټه موړي دا به روان کارونه کوي، او دا غریب سړی چې کوي که نه اوږې دا د تربیت روان شوي. د ګناه اثر دا ګرم دی. دې وجې نه روایتو کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو نسخه ښودلې ده، کله چې له قار درغې اوبه وڅښه، غصه درله اوبه وڅښه. ترتیب دا دی چې کله کور کې مشر داجي یا بیبي قار شوه یا د وړو مور قار شو، زر وله وړو ته په منډه ولګي اوبه یې اوسه غلې غونده کې چې پته ورته نه لګي اوبه وله ورکړه. دغه وخت کې انسان لم غواړي اوبه. تاسو ګورئ کله څوک قار شي که ډېر هم قاري نو اوبو ته لاس کوي اوبه څکي. د انسان فطرت دی. بهرحال د دې سره د انسان غصه سړه شي، د ګناه هغه اثر کم شي. غصه کې د غصه انسان ګرموي که نه. دویم جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دویم عمل ښودلی دی په ګناه کې. دا ګناه شیطانی عمل دی، شیطانی کار دی، د شیطان وسوسه. وایي چې کم سړی قار شي چې دی ولاړي نو کېدي ني، وایي که بیا هم غصه سړه نه شو نو سم دیلی. شیطان کې چې اثر دی یو خو دی د اور نه پیدا دی، ګرمایش پکې دی. دویم ده کې غرور دی، چوتیږي اور هم چوتیږي بره غرغنډې وایي. وایي دې سملي د ملاسې سره به د ناستې او د ملاسې سره به ده کې عاجزي راشي، چې کله پکې عاجزي راشي غصه به دې پخپله ختمه شي. تاسو په دې باندې ازمیښ هم وکړئ چې کوم سړی قار شي خلک ایشته کښېنئ، ته لږ کښېنه مشره لږ کښېنه خدای به خیر کړي او غصه ورو ورو ختمه شي. تاسو هم کله غصه راله نو ولاړ یې کښېنئ، ځکه انسان په غصې په وخت کې داسې خبرې وکړي چې وروسته به یې باندې ټول عمر خفه وي، داسې عمل ته وشي ټول عمر انسان بیا خفه وي. نو اینه خبردار سړی زر کښېني غصه هم سړی شي د نقصان نه هم بچ شي. انسان چې کله غصې په دې وخت کې شیطان د باندې کوشش کوي داسې د خولې نه خبرې روزي، داسې یو عمل وکړي چې په هغې باندې انسان بیا د دنیا هم نقصان وشي او د آخرت هم نقصان وشي. محترمو نو فرمایي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی دا زړه ته کوم غسل ورکړی دی دی د دې وجې نه ورکړی دی چې دې نه معصیت ماشومتوب وخت کې له لعبي پکې چې دا دې ختم شي، د دې ماده وه دی دې ختمه کړه. بیا یې فرمایي دغې دوو کسانو اسینه وله وګنډله. بعضو روایاتو کې راځي صحابه کرام فرمایي مونږ به چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه وکتله نو په دې باندې د ټانکې آثار ښکارېدل. خلک چې څه څیز وګنډي که نه بدن څه ځای وشلیږي بیا یې وګنډي په هغې کې ټانکې اثر وي، دا به مونږ ته پکې ښکارېده. بعضو خلکو د دې نه د شرح صدر مراد اغستې چې سړی هسې سینه کولاوی شي، الله پکې پویه ور واچوي، دغه ته مراد نه دی. دا په الله رب العزت په خپل قدرت سره سینې وله کولاو کړې ده د فرشتو په ذریعه، او بیا یې وله زړه مبارک دی رابار کړی دی، صفایي وله کړې ده، ړې وله پاک کړی دی، اگر چې د پیغمبر زړه دی خو د شیطان هغه وسوسې د شیطان هغه اثر هغې ته ختم کړی دی. بعضو روایتو کې راځي داسې تور غونده کې څه څیزونه یې ترې لرې کړي دي، وي دا د شیطان چې کوم ځای کې کار کوي دغه ځای کې وي کار کوي دی ترې لرې کړي دي، مادې ترې لرې کړي. بیا روایتو کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاته ړه طرف ته شاته ړه طرف ته ښي طرف ته ګس طرف ته زړی شاته ړه طرف ته مهر نبوت یې پې والی دی، نبوت مهر. روایتو کې راځي دا د ابتدا نه هم ماشومتوب نه خدای پې دوباره تجدید او تازهوالی پې کړی دی. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک یې څلور پیرۍ روایتو کې راځي دا فرشتو رابار کړی، صفایي وله کړې ده، غسل یې ورکړی دی او بیا یې بند کړی. څلور پیرې، یو پیره د څلورو کالو عمر کې،
یو پیرا د لسو کالو په عمر کې، یو پیرا د نبوت په وخت کې بعثت کوم وخت چې د پیغمبري ملاوي ده، د دې دپاره د قرآن علوم، د قرآن د دې برداشت دا الله رب په سینه کې ځای کو، نو دې دپاره ولا سینه پاکه کړه چې دې دا نورانیت دې انوارات دا برداشت کی. بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیرا چې شق صدر شوی دی، سینه پرانسته شوی ده، نو دا د معراج په واقعه باندې شوی ده. دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د رضاعت دور پای کې دا اهمه واقعه او لازمی واقعه دا مخې ته راغلې ده. او جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم دا واقعه څلور پیرې مخې ته راغلې ده. الله رب العزت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زندګۍ چې کوم زندگی تیره کړې ده، الله د هغې مونږ ته پوهه هم را نصیبه کړي، او الله رب العزت د جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم سره کامل عقیدت او محبت او په هغه باندې چې څنګه ایمان راوړل مقصود دی او مراد دی، الله دې هغه سي ایمان په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ نصیبه کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي، ربا ټول امت محمد یې ګناهونه معاف کړي، ربا جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره صحیح مینه او محبت زموږ نصیب کی، دغه تعلیماتو باندې رب موږ ته عمل لا نصیب کی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر ادا او هر یو عمل زموږ په زندګۍ کې راولي. رب جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره سنت اعمال دي زموږ په زندګۍ کې راولي، څنګه چې ایمان جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې راوړل مقصود او مطلوب دي، هغه ایمان مناسبه کی. رب زموږ د دنیا او د آخرت خوشاله نصیبه کی. څومره په دې مجلس کې بیماران موجود دي، نارینا رب کشران او مشران دي، رب صحت کامله عاجله مستمره دائمه نصیب کی. رب مشران او عمرونو کې برکتونه واچي، ځوانانو په ځوانو کې برکتونه واچي. څومره زنانه دي پردو کې ناشتي او بیان اوري، رب د عمل په نیت باندې اوري، رب دا غوی دا اوریدل د خیر ذریعہ وګرځي، د آخرت د نجات ذریعہ وګرځي. رب څوک زنانه بیماران دي، کورونو کې دي، اسپتالونو کې دي، څومره مسلمانان بیماران دي، رب صحت کامله عاجله مستمره دائمه نصیبه کی. رب څومره مسلمانان کم ځای کې د غیرو په تسلط کې دي، د غیرو د قبضې نه، د غیرو د تسلط نه رب ته آزاد کی. مسلمانانو ته رب آزاد زندگی داسې نصیبه کی چې په دین اسلام باندې عمل کوونکي، دا د پابندۍ زندگی د غلامۍ د زندګۍ نه رب موږ ټول محفوظ وساتي. رب موږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیماتو غلامان کی، رب د خپل احکاماتو غلامان مو کی، د دنیا او د آخرت خوشاله منصیبه کی، د حلال و مال منصیب کی، د حرام نه مو ساتي. رب چا کاروبارونه نشته کاروبارونه نصیب کی، رب چا کاروبارونه نه، رب ته روان کې برکتونه او ته پکې واچي. چا کورونه نه دی آباد، رب کورونه په ظاهری بلډینګ باندې آباد کی. رب چا کورونه په باطینی عمل باندې نه دی آباد، رب کورونه نارینه او د زنانو کورونه آباد کی. رب د جوړ رشتې د ټولو نصیب کی، د عزت رشتې، د حلال رشتې، او رب د دیندار رشتې د ټولو نصیب کی. چا کورونه چې رب آئی کی سو جنگ جگڑی ختم کی، اتفاق اتحاد د خواخی انگور، د مور پلار او د بچی، رب د خپل خپلوانو سره مو صحیح رشتې نصیب کی، اتفاق اتحاد والا جن مو نصیب کی. د رب د بے اتفاقۍ نه مو ساتي، رب د حسد نه مو ساتي، رب د کینې نه مو ساتي، رب تکبر نه مو ساتي، رب د هغه کارونه مو ساتي په کوم ته ناراضه کیږي. رب د 15 وخت مونږ د اهتمام را تر نصیب کی، نارینه ته رب د جمع اهتمام را نصیب کی. رب نارینه او زنانه رب زموږ دیندارا حیادارا پردهدار کی. رب د ملک باندې خصوصي رحم وکي، رب زموږ د ملک د ټولو ادارو رب ته حفاظت نصیب کی. رب د هر قسم شرورنا، آفتونا، مصیبتونا، د غیرو د تسلطنا، د غیرو د شرارتونا، داوی د سازشونا، رب زموږ د ملک دین اسلام په نوم باندې رب آباد دی، د لا اله الا الله په نوم باندې آباد دی. رب دغه دشمنانو يهوديانو او د رب د غیر مسلمه د سازشونو رب ته محفوظ کی. کوم خلق دغه سازش شکار دي،
دغه سازش مرګري دي رب زمونږ د عمل ته محفوظ کې رب زمونږ د عمل ته محفوظ کې رب که په هر جامه کې دي خو د دین ته نقصان رسي زمونږ د خپل ملک ته نقصان رسي رب هغوی ته هدایت نصیب کړي هدایت نصیب کړي نه رب ته په خپل قبضه او قدرت باندې رب ته د ملک رب ته رک کې رب ته د ملک محفوظ کې رب زمونږ د حرمینو شریفینو حفاظت نصیب کړي د حرمینو شریفینو زیارت مو نصیب کړي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په روضه مبارک مو سلام رب سلامونه نصیب کړي رب الته متق نصیب کړي د رب د حرم شریف رب طوافونه او لبیک لبیک اوازونه مو رب ته نصیب کړي رب څومره مسلمانان د حج د پاره او د عمرې د پاره کوشش کوي لګیا دي رب دا غوته دا کوششونه رب ته قبول کړي رب چا اسباب نه دي مهیا او ته اسباب مهیا کړي زموږ دنیا او آخرت خیسته کړي دا کله رب ته په دین باندې آباد کړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین سنت کوي